أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سورة إبراهيم ترجمه و تشریح شروع نو په تېرو آیتو کې موږ وویل چې الله سبحانه وتعالی د شرک د توحید فضیلتونه بیان کو، د توحید برکتونه سکو بیان کو، او د شرک جهالت، د شرک مذمت الله سبحانه وتعالی څخه بیان کی. بیا الله سبحانه وتعالی د مشرکین مکه د رؤسای مکه تفصیل بیان کی چې الذين بدلوا نعمت الله کفرا، چې هغه راولاړ سو توحید ایمان هغه په کفر او په شرک باندې څه کوي بدل کی. پر کوم بنیاد باندې بدل کی؟ دوی د آبا پرستی سو ښکارو. اوس الله سبحانه وتعالی د دوی په آبا و اجدادو کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام واقع ورته بیانوي چې په نیکهګانو کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام تیر سوی و چې د هغه د توحید دپاره ډېر جدوجهد کړی و، توحید دپاره ډېر جهاد کړی و، ډېر څه یې کړي و، کوشش یې کړی و، او دوی د آبا پرستي په اړ کې ایمان پرېږدي، توحید پرېږدي، کفر شرک څه کوي اختیاروي. نو ابراهیم خلیل الله هغه تر هر چا غټ سو موحد و، هغه توحید دپاره تر هر چا زیات جهاد کوشش ده کړی و. نو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله سبحانه وتعالی په قرآن حکیم کې د انبیاء علیهم السلام واقعات صرف اور صرف بطور تاریخ نه بیانوي، بلکې بطور درس بیانوي، بطور هدایت سبب ذریعہ بطور الله سبحانه وتعالی څخه بیانوي. نو الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. دا واقعه د کوم ټیم واقعه الله سبحانه وتعالی بیانوي چې ابراهیم علیه السلام د شام څخه هجرت وکړي، چیرې رالی؟ مکې مکرمې نه رالی، او مکې مکرمې کې د بیت الله شریف د څه کوي تعمیر یې کوي. د سره د کور والا هاجر علیه السلام ورسره و، خپل زوی څوک ورسره و؟ اسماعیل علیه السلام ورسره و. همدا موقع باندې ابراهیم علیه السلام وایي وإذ قال إبراهيم چې وویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، چې الله سبحانه وتعالی د مکې مکرمې ښار دا د امن مرکز ته څه کې وګرځوي. وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، کما وساتي وبني او زما اولاد وساتي ان نعبد الاصنام، چې موږ عبادت وکړو د چا؟ د بوتانو. یعنې دې څه ښکاره سوله چې الله سبحانه وتعالی انبیا علیهم السلام د شرک د بت پرستۍ څه کړي دي؟ محفوظه کړي دي. صحیح سو؟ دغه چې ابراهیم علیه السلام د الله طرف ته څه کوي؟ رجوع کوي چې زما اولادونه د چي څخه محفوظه کړي؟ د شرک او د بت پرستۍ څخه څه کړي؟ محفوظه کړي. نو دا انبیا علیهم السلام د شرک څخه حفاظت و صیانت دا هم د الله سبحانه وتعالی په اراده او په حکم سره دی. وجنبني ما وساتي وبنيه زما اولاد وساتي ان نعبد الاصنام، چې موږ د بوتانو څه وکړو؟ عبادت وکړو. او رب انهن اضللن كثيرا من الناس، زما رب انهن دا مورتیانې بوتان چې دي اضللن كثيرا من الناس، ډېر خلک یې په ګمراهي او په شرک څه کړي؟ استولي دي. صحیح. نو د لکه ته ما وویل مال د ابراهیم علیه السلام قوم دا د څه ښکارو؟ دا د بت پرستیم ښکارو، دا د ستره پرستیم څو ښکارو. او د هغه رنګه نمرود راولاړ سو، هغه د حاکمیت اعلی یا د اختیار مطلق نظریه او تصور درلودی. د دې هم دوی څو قوم یې ښکار کړي وو، دا هم د بت پرستي څه وو یو شکل وو چې کوم شی به د غوښتي هغه به د څه ګرځوي؟ حلال به ګرځوي، چې کوم شی به غوښتي هغه به څه وګرځوي؟ حرام به وګرځوي. نو ابراهیم علیه السلام دعا غواړي چې زما او زما اولاد د بت پرستۍ څخه وګرځوي. او رب انهن اضللن كثيرا من الناس، بېشکه دا مورتیانې او بوتان چې دي بېشمار لا تعداد خلک یې د دې په ذریعه باندې څه سوي دي؟ د ګمراهي د شرک څه سوي دي؟ ښکار سوي دي. امام راغب رحمه الله ارشاد فرمایي چې هر هغه شی چې د الله سبحانه وتعالی څخه تا د خپل ځان ته څه کوي؟ مشغوله کوي، د الله طرف څخه تا توجه څه کوي؟ كل ما يشغل عن الله تعالى فهو صنم، هر هغه شی چې هغه د الله سبحانه وتعالی څخه توجه راړي
هغه د بت پرستی یا د صنم پرستی په څه کې راځي؟ په ضمن کې راځي. رب انهن اضلن كثيرا من الناس. یا الله سبحانه وتعالى زما رب انهن د مورتیان بوتان چې دي اضلن كثيرا من الناس ډیر خلک یې په ګمراهۍ کې څه کړي، د ګمراهۍ شکار کړي دي. فمن تبعني فانه مني. چا چې د ایمان او د توحید لار اختیار کړه زما اتباع وکړه فانه مني، هغه زما په ذریت کې دي، زما په اولاد کې دي، هغه زما څخه دي. ومن عصاني، چا زما نافرماني وکړه خدا نه خواسته شرک او د بتپرستي پر لار باندې ولاړی فانک غفور رحیم، بیا ته چې مغفرت کوونکی یو څه رحیم ذاتي. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. اوس د مکه مکرمه کې چې ابراهیم علیه السلام د هاجره علیه السلام سره راځي او اسماعیل علیه السلام راوړي، نو دوی د الله سبحانه وتعالی څخه څه غواړي؟ دعا غواړي. ربنا ای زموږ رب اني اسکنت زه وسومه من ذریتي زما د اولاد څخه بعض ذریت مراد د اسماعیل علیه السلام او هاجره علیه السلام بوادین په داسې وادي کې زه پاته کوم غیر ذي زرع چې په هغه کې څه نسته، شینګښتي نسته، زراعت نسته. مطلب د ابراهیم علیه السلام تر اوس زمانې پورې تر 4,000 کاله زیات وخت تیر شوی دی. په دا 4,000 کاله کې مکه مکرمه داسې وطن پاته شوی دی چې په هغه کې چټانونه دي یا په هغه کې مځکه څه ده؟ ریتیله ده، قابل زراعت مځکه د هغه نه ده. ابراهیم علیه السلام د خپل بچیانو لپاره څه غواړي؟ او مخته دوام بیا غواړي. ربنا اني اسکنت ای زما رب زه وسوم من ذریتي زما د ذریت څخه بعض ذریت چې هغه اسماعیل علیه السلام دی بوادین په یو دی وادي کې غیر ذي زرع چې په هغه کې څه نسته، شینګستي نسته، عند بیتک المحرم ستا د برکاتو د حرمت والا کور سره نږدې. ربنا ليقيموا الصلاة ای زما ربه د دې دپاره پاته کوم چې دوی ستا لمونځ څه کړي، قایمه کړي. فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم. بس ای زما ربه ته د خلکو زړونه د دې طرف ته څه کړي؟ مایله کړي. فاجعل افئدة من الناس وګرځې زړونه د بعضو خلکو تهوي الیهم چې دې طرف ته څه سي؟ مایله سي. وارزقهم او یا الله سبحانه وتعالی دې ته څه ورکړي؟ رزق ورکړي. من الثمرات د میوو څخه لعلهم یشکرون چې دې څه سي؟ شکر ګزاره سي. د میوو څخه مراد صرف او صرف میوه نه ده، د میوې څخه مراد د یو شي نتیجه، د یو شي پیداوار. مثلا کارخانې دي، د کارخانو پیداوار څه دی؟ مصنوعات دي. مثلا ملازمت دي، د ملازمت پیداوار څه دی؟ اجرت او تنخواه ده. مثلا زراعت دي، د زراعت پیداوار څه دی؟ هغه پل دی، هغه څه دی؟ میوې دي. نو د ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد لپاره څه ده؟ دعا ده. یو دعا دا ده فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم. خلک د یو طرف ته څه کې؟ د خلکو زړونه د یو طرف ته څه کې؟ مایله کې، متوجه کې. وارزقهم من الثمرات او دې ته میوې او د هر قسم مصنوعات دې ته څه کې؟ به طور روزي څه کې؟ ورکې. لعلهم یشکرون چې دې ستا شکر ګزاره بندگان هغه جوړ سي. دلته مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي که سړی راولاړ سي بقدر ضرورت مال او جاه د ځان دپاره یا د خپل اولاد دپاره څه کړي؟ طلب کړي. په دې کې څه نسته؟ حرج نسته. بالخصوص لکه ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد دپاره څه غوښتي؟ تهوي الیهم چې خلک دې ته څه سي؟ مایله سي، د خلکو زړونه دې ته څه سي؟ مایله سي. او الله سبحانه وتعالی دې څه ورکړي؟ ورزقهم من الثمرات دې څه ورکړي؟ میوې ورکړي. او بالخصوص که د ځان دپاره یا د اولاد دپاره انسان جاه او مال څه کړي؟ طلب کړي. دغه شاته مقصد څه د دین اعانتي، بیا به دې کې څه نسته؟ حرج نسته. د ابراهیم علیه السلام غواړي چې خلک زما د اولاد طرف ته څه سي؟ متوجه سي. زما اولاد ته الله سبحانه وتعالی څه ورکړي؟ روزي ورکړي. او شاته مقصد څه دی؟ لیقیموا الصلاة
چې بیا په یکسویي سره د لمونځ کې قایم کړي او لعلهم یشکرون او دې څه جوړ سي شکرګزاره بندگان جوړ سي. بیا کمال او جاه انسان د ځان دپاره د خپل اولاد دپاره طلب کړي، په دې کې څه نشته، حرج نشته. نو ربنا انک تعلم ما نخفي وما نعلن. اوس ابراهیم علیه السلام بیا رب طرف ته څه کېږي، متوجه کېږي چې انک تعلم، تا ته څه سته، بهتره علم سته، ما نخفي چې کوم شی موږ پټوو، وما نعلن او د کوم شي موږ څه کوو، اعلان کوو، ښکاره کوو یې. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء، او پر الله سبحانه وتعالى باندې څه نه دي، مخفي نه دي، پټ نه دي، من شيء اسهم في الأرض، نه په مځکه کې، ولا في السماء، نه په اسمانو کې. د کوسي سوچ وکړي د ابراهیم علیه السلام دعا الله سبحانه وتعالی 4000 کاله مخکې څرنګه قبله کړې ده، نو د هغه که انسان نظاره کتل غواړي، هغه د چا د مکې مکرمې سفر توفیق الله پاک ور میسر کړي. مکه مکرمه کې اوس هم غرونه دي، داسې ډېر هواره مځکه لا هم نشته، ګش د کښت د کروندې مځکه هلته شته نه، او نه په مځکه کې دا صلاحیت شته چې پر هغه باندې څه وکرل شي، کښت و کرونده وکرل شي. لیکن د دنیا تمام میوې په هر موسم کې الله سبحانه وتعالی په مکه مکرمه کې څه کړي، میسر کړي. د هغه رنګه د دنیا تمام مصنوعات که یو شی ته غواړې هغه مکه مکرمه کې څه کېږي، ملاویږي، هلته څه کېږي، پیدا کېږي. د هغه رنګه فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم، چې د خلکو زړونه د اهل مکه طرف ته سي مایله سي، متوجه سي. که ته دا غواړې چې د دنیا د هر ښار، د هر قریه، د هر وطن، د هر ملک د سړي سره زما څه وسي، چې ملاقات وسي، بس دا ستا دا خواهش یو ځای پوره کېدی شي. هغه کوم ځای دی؟ مکه مکرمه ده، چې د کائنات د مشرق او د مغرب، د شمال د جنوب، د هر ځای څخه خلک څه کېږي، مکه مکرمې له راځي. نو فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم، خلک هم ورته متوجه دي، او الله سبحانه وتعالی د هر قسم روزي، میوې، مصنوعات د اهل مکه دپاره څه کړي دي، میسر کړي دي. نو بیا ابراهیم علیه السلام دعا غواړي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. د ابراهیم علیه السلام پاک دوه بچیان کړي وو، یو د هاجره علیه السلام سور کړی وو، اسماعیل علیه السلام. هاجره چې و د مصر سره، او دغه رنګه د ساره علیه السلام الله پاک څوک کړی وو، هغه د عراق څخه ول، هغه اسحاق علیه السلام ور کړی وو، او د اولاد الله سبحانه وتعالی پر غټ عمر باندې ور کړی وو. د اسماعیل علیه السلام تعلق راځي چې د 80 کال وروسته الله سبحانه وتعالی د څوک ورکړي، ابراهیم اسماعیل علیه السلام ورکړي، او دغه رنګه د 90 او 100 کال وروسته الله سبحانه وتعالی کشر زوی چې هغه څوک، عیسی علیه السلام، الله سبحانه وتعالی د څه کوي، نصیب کړي. نو دلته ابراهیم علیه السلام د الله شکر څه کوي، ادا کوي، چې الله زه ستا شکر ادا کوم چې تا پر غټ عمر ما ته څه راکړي، اولاد راکړي، او زما دعا تا څه کړله، قبول کړه. نو په شریعت کې په دنیا کې داسې مذاهب سته، غیر فطري مذاهب سته، چې هغه د اولاد بار بولي، د اولاد څه بولي، معصیت بولي، صحیح، اولاد نه خوښوي. د ابراهیم علیه السلام د الله شکر ادا کوي، د اولاد د الله سبحانه وتعالی عطیه څه کوي، هغه بولي، او چې الله سبحانه وتعالی ماته پر غټ عمر باندې سره نصیب کړي، اولاد را نصیب کړي، او د الله سبحانه وتعالی عطیه او شکریه هم بولي، سات سات د خپل دعا د قبلېدو لپاره د الله حمد و تعریف هم څه کوي، هغه بیانوي. نو په اسلام کې څه نشته، که تی سوچ پر وکړي په مخکې آیتو کې په اسلام کې رهبانیت نشته. رهبانیت معنا ده چې مباح جایز لذتونه دغه ته څه کړي، انکار وکړي. او دغه رنګ د رهبانیت یو شکل دا دی چې که سره اولاد ته نه وغواړې، ته که واده نه کوې، بیا اولاد ته څه کړي، نه کړي پیدا. اسلام چې دی اولاد د الله سبحانه وتعالی څه ګرځي، یو غټ نعمت یې ګرځي، صحیح. او که موږ غور فکر وکړو، د مسلمانانو غټه سرمایه هغه څه دی، آبادي یو غټ طاقت دی په دنیا کې، صحیح. مسلمان اهل کفر د آبادي زیاتېدو څخه څه کوي، راګرځي. که موږ ډېر سوچ وکړو، دوی د آبادي لپاره څه کوي، جدوجہد کوشش کوي دوی آبادي زیاته شي، د مسلمانانو آبادي په هر صورت دی څه کوي، راوګرځي. مطلب چاینا او د انډیا څه دی، یو نږدې مثال زموږ مخ ته شته چې د انډیا آبادي ته چاینا څه زیاته شوله،
او چاینا راولاړ سو هغه د پاره دا ون چایلډ پالیسی د 1980 څخه ونیسي تر 2015 پورې د چاینا پالیسی دا و چې د یو کوچنی راوړی سو د یو غیر فطري عمل دی وکي د غیر فطري عمل د وجې د دې رشتې باهمي رشتې هغه ختم شوي د خور رشته ختم شوله د ورور رشته ختم شوله د خالات وروري د اکا د اګر رشتې څه شوي ختم شوي په اعمال شوي د قلت آبادي دي څه سو ښکار سو چاینا د پالیسي بدله کړل چاینا اوس باقاعده انسنټیوز ورکوي چې خلک څه راوړي کوچنیان پیدا کړي کوچنیان وزیږي دغه رنګه یورپ د قلت آبادي څه دی ښکار دی صحیح د کور والا او د خاوند دا یو ذاتي معامله ده دې څو بچان راوړي که د کور والا صحت ورکوي اجازه ورکوي لیکن دغه دا شریعت پر والدین باندې څه کړي دي پرېښه لیکن دغه تعلیم تربیت دغه ښه روزنه او پالنه دا د والدین څه ده ذمه داري ده اولاد دا څه دي د خیر د برکت او د الله له جانب څخه عطیه او تحفه یو غټ څه دي انعام دي نو الحمدلله الذي تمام تعریفونه الله لره دي الذي وهب لي چې هغه ماته را نصیب کړي علی الکبر په غټ عمر باندې اسماعیل علیه السلام را نصیب کړي اسحاق علیه السلام را نصیب کړي ان ربي لسمیع الدعاء او بشک رب چې دی هغه زما دعا قبلي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي زما ربه اجعلني مقيم الصلاة تما وګرځې د لمونځ قایمولو والا ومن ذريتي او چې کوم زما ذریت دی زما اولاد دی هغه هم داسې وګرځي چې هغه د لمانځه قایمولو والا ربنا زما ربه وتقبل دعاء او زما دعا ته څه کې قبول کړي ربنا اغفر لي ولوالدي زما رب ته زما څه وکړي مغفرت وکړي ولوالدي او زما د پلار څه وکړي د مور پلار څه وکړي مغفرت وکړي دلته راځي چې د ابراهیم علیه السلام پلار چې خو د شرک څو ښکار دلته ابراهیم علیه السلام څه ولغواړي دعا ولغواړي نو مفسرین توجیه د بیان کړې ده چې هغه ژوندی و دا دعا ولغوښتې وه چې الله پاک د خاتمه بالخیر وکړي دته هدایت څه کړي ور نصیب کړي هدایت توفیق ورکړي د هغه هدایت پر بنیاد باندې په آخرت کې د څه وکړي مغفرت وکړي بعضې خلک بیا وایي چې که چیرې دا دعا د پلار د وفاته بعد غوښتي نو بیا د الله سبحانه وتعالی په علم کې بهتره شته چې د پلار وفات پر توحید باندې اوس که پر څه باندې اوس پر شرک باندې اوس نو ربنا اغفر لي یا الله سبحانه وتعالی د مشرکین ته د دعا غوښتلو څخه ابراهیم علیه السلام نو منع کړی بعضې مفسرین دا وجه بیانوي ربنا اغفر لي زما رب ته ما مغفرت وکړي ولوالدي او زما د مور پلار مغفرت وکړي وللمؤمنین او د تمام اهل ایمان څه وکړي مغفرت وکړي یوم یقوم الحساب په هغه ورځ باندې چې حساب قایمه کېږي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته ګرده د موحدینو څخه څه کړي هغه وګرځي د ابراهیم علیه السلام پر اسوه حسنه باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي